أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. د جهاد زني مثالونه ذکر کېدل. جنگ بدر او جنگ احد. په احد کې مسلمانانو ته لږ شکست ملاو شوی او زخمین پکې شوي وو. ډېر صحابه زخمین وو. نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام چې راواپس شولو نو څه کسان راغلي وو او هغې دا خبره خوره کړې وه، ویل مکې والا تلي وو خو بېرته راواپس شوي دي او وایي چې د صحابه اسم ډېر د شهیدان شوي دي، ورځو یې ختمو. دا خبره یې خوره کړې وه. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د خپله صفایي وغیره کوله، ځکه ډېرې ورځې وتلې وي هغه جنګ کې. نو جبریل علیه الصلاة والسلام راغلی او هغه ورته وی الله جل شانه حکم کړی دی چې په هغه کسانو پسې ورتلل دي، ما له خپله وردین نه لرې کې او ته لرې کې. نبی علیه الصلاة والسلام ټولو صحابو ته اعلان وکړلو او صحابه په هغه تکلیف کې او په هغه زخمی حالت کې چې دی نو روان شولو. نو الله جل شانه د هغې مقام ذکر کوي. الله تعالی وایي دغه خلک چې دی نو ایمان ته رسېدلي دي. الذین کسان استجابوا لله چې هغې حکم منلی د الله تعالی والرسول د پیغمبر من بعد ما پس د هغې نه اصابهم القرح چې هغې ته رسېدلي زخمونه ورته رسېدلي دي او بیا هم راوتلي دي. نو الله ویل للذین دپاره د کسانو احسنو چې نیکي کوي منهم د دې نه واتقوا تقوا اختیاري اجر عظیم اجر عظیم دی. د دې دپاره الله ویل اجر عظیم دی. الذین قال لهم الناس دا اوس اخه خلک راغلی او دې ورته ویلي چې کافر ورته ویلي تاسو لاړ شئ دا خبره خوره کوي. صحابه کرام دغه شان راوتلي وو او یو ځای پورې رال خو هغه کافر چې دی نو رښتیا نه وو او یا بېرته واپس شوي وو. مسلمانانو هلته اخیستل خرڅول وکړل او بېرته کورونو ته په امن باندې لاړ. الذین کسان قال لهم الناس چې ویلي وو هغې ته خلکو دا څه کسان راغلي وو مسافر کسان وو هغې ورته ویلي وو څه ورته ویلي وو ان الناس یقینا خلک مکې والا چې دي قد جمعوا لکم هغې را جمع شوي دي تاسو ته فخشوهم د هغې نه ځان ویرېږئ د هغې نه فخشوهم د هغې اتفاق کړی دی ځان دې بچ کړئ ګوره. نو دی ویل الله جل شانه دپاره مخکې هم جنګېدلي اوس به هم جنګېږو فزادهم نو زیات یې کړو دې ولره ایمانا ایمانو د دې ایمان نور مضبوط شولو ویل ورځو پې وقالو ویل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله کافي دی زموږ دپاره الله تعالی ونعم الوکیل او ښه ذمهوار دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله اور ته غورځېدلی نو هغه غورځېدو په وخت کې دا کلمات ویلي وو چې جبرائیل علیه السلام له راغلی و هغه ورته ویلي وو که ته ضرورت یي څه خدمت یي هغه ورته ویل اما الیک فلا زما ضرورتونه تا ته نشته خپل کار کوه او هر چې الله تعالی دی نو هغه زما حال اینی حسبنا الله ونعم الوکیل حسبی الله ونعم الوکیل بس الله تعالی زما دپاره کافي دی که نه. نو الله جل شانه هغه ساتلی و. دا د هر قسمه حفاظت دپاره دا کلمات ویل پکار دی حسبنا الله ونعم الوکیل. الله جل شانه انسان د هر قسمه بیماری نه مشکلاتو نه او د هر قسمه ضرورت الله جل شانه پوره کوي چې دا سړی وایي خو چې معنی باندې پوهېږي. ډېره ښایسته معنی ده حسبنا الله ونعم الوکیل. د هر قسمه دشمن نه حفاظت. فانقلبوا دا واپس شلو بنعمت من الله په نعمت د الله تعالی د الله تعالی په نعمت باندې واپس شلو د الله تعالی رضا او ثوابونه وفضل او په فضل سره لم یمسسهم سوء چې نه ورسېدلی دې ته سوء څه تکلیف وفضل دیو صحابو ځینو کسانو څه زیاتې څیزونه او هغې خرڅله او چې کوم څه د ضرورت وخت دی هغه واخیستل. واتبعوا رضوان الله دی روان شو د الله پر رضا پسې والله ذو فضل عظیم د الله د لوی فضل والا دی. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء دا کمه د یری خبره چې خوره شوې وه افوان الله تعالی وایي دا د شیطان خبرې وې او شیطان خپل ملګري ایرئ. یقینا دغه شیطان یخوف اولیاء ایرئ دا خپل دوستان ایرئ. معنی د یری چې کمې خبرې نه هغه د شیطان چې کوم ملګري په هغو باندې اثر کېږي.
فلا تخافوا من لو تاسو میریږي دا غینا وخافون او زمانه ویریږي ان کنتم مؤمنین کو شر ایمانداري وي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلی دا مسلمانانو ته که یو سړی د هغه د کافرو سره دوستی کوي او د کفر کې ډیر تیز دی او مخکې کیږي الله تعالی تاسو ضرر نشي رسولای ولا يحزنك الذين خپنه کی تعالی را کسان یسارعون فی الكفر چاغي کوشش کوي او جلدی کوي په کفر کې انهم لا يضر الله یقینا دی نشر ضرر نشي رسولای الله تعالی ته شي ان څه د الله تعالی دین او د الله رسول ته ضرر نشي رسولای يريد الله غوړ الله تعالی الله يجعل لهم حظا في الاخره چې ورنکی هغه ته الله يجعل لهم چې ورنکی مقرر نکی دا لپاره حظا سیسا او برخه په الاخره په اخرت کې ولهم دې لپاره عذاب عظیم عذاب لري ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا کسان اشتروا چې هغه غوړه کړه کفر بالایمان په ایمان باندې لا يضر الله اچر ضرر نشي رسول الله تعالی دا ولهم دې لپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير د جهاد مشروعیت چې جهاد ولې پر شوی دی نو داغي وجه ذکر کوي چې اصل کې وجه دا ده بیکار خلق او پلید خلق هغه خلق او بل طرف ته مؤمنان دي او صحیح متقین پرهیزګاران خلق دي نو الله تعالی و چې دغه می جدا کړی نه نو دنیا کې امن نشي راتللی دا ال جدا کیږي چې مسلمانانو باندې لک تکلیف راشي چې مسلمانانو باندې تکلیف راشي نو صحیح مؤمنان فاتح شي هغه کم غن چی نو هغه ته جدا شي ولا يحسبن الذين غمان دین کیا کسان کفروا چې کوبره کړي انما نملي لهم چې یقینا زمنګ مهلت دی او تا خیر لانفسهم خبا یو بهتر به لانفسهم دی او د ځانو لپاره د موږ چې مهلت ورکول الله تعالی دا وی کنه کې منګه ښه خلک یو الله وینا ښه خني و د دې لپاره الله مهلت درکې چې د ګناه دی لګ نورم زیاتش انما نملي لهم یقینا من مهلت ورکو دیتا لیزدادو چې دې زیاته کې اثمن ګناه خپلا ولهم دې لپاره عذاب مهین عذاب شرمون کړي ما كان الله ند الله تعالی ليذر المؤمنين چې فريد مؤمنان علامه په حال باندې انتم علی تاسو پای کې کم حالت باندې تاسو وي ګډ وډ کنه پته نه لګی دا منافق دی دا صحیح مؤمن دی د سه حال باندې الله عزت تاسو نه پریدم حتا تر دې پورې یمیز الخبيثه چې جدا کی هغه پلی توبه کارا من طیب پاکو د خو خلقونه وما كان الله نو سوال راځي چې د دې د کم خلک چې پلید دي او منافقان دي منافقت دي بزړه کې د صحیح د زړه نه ایمان نه وړي خو الله تعالی دې خلکو ته ارچا ته وخی دا پلان الله وی دا د غیب خبر دي ارچا ته غیب نه خېما پیغمبر ته خېما نو پیغمبر ته نبی صلی الله علیه وسلم داخله خو دی او نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه چاته نه صرف یو د نبی صلی الله علیه وسلم د راز ملګری او حذیفه ابن یمان رضی الله هغه ته ځینې کسان خو دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ با چې کله یو سړی مدینه کې وفات شلو عمر رضی الله تعالی عنہ بدغه ملګرو ته ویل هغه ته به راول ویل تر ته دا کسان وکړي څوک دی منافقان د چا خو نبی اسلام کوم خو دی هغه ویل نه نبی اسلام راز نشم باش کوله نو عمر رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته ویل خیال کوي چې دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ چا په جنازه کې نو پته لګی دا سره خطرناک دی ویل تاسو دې ځای نو بدغه طریقه باندې به معلومه ول الله تعالی ارسل ته د غیب علم نور کوم وما كان الله نذل تعالی ليطلعكم تاسو خبر کی علی الغیب غیبانی ولكن الله لكن الله تعالی یجتبی وخی ورکی من رسولی د خپل پیغمبرانو د مېشا چاله چې غوړي نو فامنوا بالله ورسوله ایمان یقین کلک کی په الله تعالی باندې او رسول الله پیغمبر باندې پیغمبرانو باندې وان تؤمنوا وکچری تاسو ایمان وساتلو وتتقوا تقوا اختیار کړل فلکم اجر عظیم سبب اجر عظیم نه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله زجر ده هغه خلق وتا چې هغه بخیلانی کنجوسانی نه الله تعالی دا کم څه الله تعالی ور کړی دي په دې باندې دا نه خوشاليږي دا د دیو د عذاب او د غریب ذریعہ چې دنه هغه جوړیږي الله تعالی دا د دیو د عذاب د زیاتېدلو سبب دی چې الله له څومره مالونه درکړي څومره ګناونه به کې سرکشي کې لګي دا ستاسو نقصان خبره ده ګمان دینه کې یا کسان يبخلون چې هغه بخل کوي بما بعد زمانياتهم الله چې الله ورکړي ته من فضل د خپل فضلنا هو خير لهم چې دا بهتر یو خیر دې لپاره دا بکنه کې دا کار د مال چې الله تعالی ورکړي دا خسرې ده نه بل هو شر لهم کې دا شر دی او بد دې لپاره سيتوقون زرد شي توقونه به جوړ کې شي ما دا سبب خلوبي چې دی بخل کې پایمانی او قیامت په ورځ د قیامت باندې دینه مولا توق جوړ کړی شي او د مری ته مور واچول شي او نه بخته کتل شي پورته
ولله میراث السماوات الله وی دا مال چې تن لکه د چاله پرې دی د ټول ارض الله ته پاتې کیږي ولله والله تمیراث السماوات پاتې کېدل اسمانو د اسمو کو دی والله تعالی بما باسمانه تعملون تاسو کوي خبردار ذات دی لقد سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير دا اهل کتاب یو څو قباحتونه ذکر کوي یو خطرناک خبره دا و د بیادبی خبره چې کله به د مسلمانانو د اعلان د چاندي و غیره وکړو جهاد لزو مال را جمع کین او ویل دا الله ول غریب دی ول زمنګ نه زکه چاندي غوړي نو الله تعالی وینا لقد سمع الله يقينا اوريدل الله تعالی قول الذين خبر دا کسانو قالو چې غي ان الله يقين الله تعالی فقير محتاج دی ونحن اغنياء من مالدار یو موږ نه غوړي کنه الله یو کوا سنكتبو خام خالق الله تعالی ما قالو چې دې کید کمی خبره دې کید الله موږ لیکو وقتلهم نو یو ګناه خو نه ده نو صرف دا خبره خو نه دی الله نو ویش مارا وقتلهم وجه الذي والانبياء بغمر من الله بغیر حق پناه خما ونقول من بو توذوق عذاب الحريق وسكي عذاب سوزون کې ذلك دا د وجنه قدمت ايديكم چې مخکې لري تاسو لا سنوا ان الله او یقینا الله تعالی ليس بظلام من الظلم كون کې للعبيد بندگانو باندې الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتنا بقربان تاكله النار د اهل کتاب یو دویم بانا او یو غلطه خبره د سیوا دیو بویل مونږ ته الله جل شانو دا حکم کړی دی چې کم سړی ځان د پیغمبر وای په هغه ایمان نه راوړي تر دې پورې چې هغه یو قرباني وکي او هغه قرباني د اسمان نور راشه وغه وخوري الله تعالی وینا دا خبره خو ما وس نه دا کړی مخکې پیغمبرانو ته دا خبره کړې و خو ګوره هغه پیغمبرانو چې کوم تاسو له دغه قرباني راوړي او ورم مخامخ هم لیدلې و هغه ایمان نه راوړي دا خبره نه ده مدلې نو دې دا وڅو مالي الذين كسان قالوا شيخي وان الله يقينا الله تعالی عهد الينا وحكم کړه موږ تعالی نؤمن لرسول چې موږ به خبره نه منو د یو پیغمبر حتی در دې پورې اتیانا چې راوړې موږ د قرباني نه قرباني تاكلوا النار چې خوري ور د یو قرباني بل راوړې ور به خوري نور ته ویا پیغمبر قد جاءكم رسول يقينا غير تاسو پیغمبرانا من قبل مخکې زمانہ راغلي واغي بالبينات بمعجزو سره وبالذي او په خبره باندې قلتم تاسو دا کوم خبره تاسو کوي قرباني نه مروړې وي فلما قتلتموهم ولم وجل اغين كنتم صادقين کو چې تاسو رښتینی وي فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك نبی رسول الله والسلام ته تسلی ده الله وی کو تا ته نسبت دروغ کوي چې دا پیغمبر رښتینی دی الله وی ډېر پیغمبرانو ته شوی دي دا خبره فإن كذبوك كشريتا دروغجن غړي فقد كذبا یقینا دروغجن غړل شي پیغمبران من قبل کما کسانا ډېر پیغمبران جاءوا روړې بالبينات واضح دلائل معجزي والزبور او کتابونه صحيفه والزبور او صحيفه والكتاب المنير او كتاب المنير واضحه روخانه کتابونه هغه الله تعالی را لګري ولکه تورات زبور انجیل كل نفس ذائقه الموت ترغیب د به جهاد الله وکته د دې خبره نه دیږي چې جهاد کې به شهید شمن الله تعالی ټول انسانانو باندې مرګ راځي که څوک به کور کې هغه باندې مرګ راځي كل نفس نار يوصلون کې ذائقه الموت هغه سکون کې د مرګ ده وانما توفون يقينا تاسو دا پورا درکې شی اجرکم تاسو اجرنا يوم القيامه پر ورځ د قیامت باندې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز الله وی بس اخیرنی خبره ده چې کم یو سړی جنت ته داخل کړي شلو او د جهنم نه وساتلو بس دغه ګټلې ده کامیاب د خلک دی فمن زحزح عن النار هغه څوک چې وساتل شو د اور نه او دخل الجنه او داخل شو جنت ته فقد فاز نو دغه د کامیاب فقد فاز دغه زنده باد دی چې جهنم نه سړی بچو کامیابی خدا خدا ومل حیات الدنیا نه ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر پیدا د دوکې دا سامان او لږه شانه پیدا ده د غرور اغم د دوکې ده لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم د امتحانونه مختلف طریقو باندې برازي یو خدای چې مال اولاد هغه کې ځنی وکي بیماری نه راتلی شي یا نور مصیبتونه راتلی شي خو ځنی وخت د خلیره دی بدی چې سړی د بس ګډ وډ لګي او خبرې د بس کینو الله تعالی دغه ضرر به تم رسي صبر وکینو
لتبلون خامخا وتاسبان امتحانون راسي في اموالكم وبارد مالون استاسو غلي وغيره برازي وانفسكم وبارد بدنون استاسو خپل او بیماری کی نور کور کې مجدن بیماری ناراضي دا امتحان وي ولا تسمعون خامخا تاسو باوري من الذين دا کسان اوتل کتاب ورکه شوی کتاب من قبلكم کې استاسونا ومن الذين دا کسان اشركوا شریک کړي اذن كثيرا ردی بد ډېرې اذن كثيرا ډېرې ردی بد بتي اوري وان تصبروا خبر ادا وان تصبروا کو چلے تاسو صبر وکړو او تقوا می اختیار کړل فان ذلك یقینا دا تقوا اختیار او صبر کول من عزم الامور د مضبوط کارونه دي دا هغه خلق ته الله تعالی نصیب کوي چې هغه مضبوط خلک او دا غټ خلک چې نو کول شي پیغمبران چې نو من عزم الامور هغه خلکو پیغمبران نو الله تعالی کو تا صبر اختیار کړو تقوا دې اختیار کړل الله تعالی ته خود پیغمبرانو درجه ته رسیدلې به دې ثواب کې وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب دا د بني اسرائيل د آیاتونو او داغه چې کوم الله تعالی د کتابونو را لګري ول تعالی هغه پټ کړی حالان کې الله ایماته وعده خسته و چې تاسو به دا خامخا خلکو ته بیان پټوي بینه هغه به پټ کړی دي وإذ أخذ الله ميثاق الذين کله چې وعده خسته و مضبوطه وعده الله تعالی دا کسان اوتل کتاب چې ورکه شوی کتاب له تبیننه چې خامخا تاسو به بیانوي دا کتبوس دنا خلق کوي او کنه تاسو ودا دعوت بیانوي ولا تکتمونه نه پټوي دسنه چې خلق یاره خلق محتاج نه دي دین ته ودان دي بس تخپل کار کوا بیانوي فنبذوه نو دیو غرساو دي کتاب لرا وراء ظهورهم اخوال شاګانونا واشتروا به او غره کړه بده باندې ثمنن قليلا دنیا او پیسې لګي لکه دنیا اخه چې نو غره کړه لاغه توجه ورکړه او اخرت پرې خود کتاب پرې خود فبئس ډیر بد ما یشترون چې دی غره کوي او اخلي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا يحبون ان يحمدوا دا اهل کتاب یو بد صفت ذکر کوي چې اهل کتاب کې خو یو دا کارو چې یو کار به نو کړي او چا بوله صفت کا وکړي چې د پلانې اجسب چې دینو دا خود د سې کارونه کوي د ځنې سړی صفت دي په یو کار سړی نه کړي څوک د صفت کینو دا خو ډیره بد خبره ده او ځنې خلک به باندې خوشحالي ګنه الله تعالی د يهود دغه کارونه کوي لا تحسبن الذين تغمان مکو پاکستان باندې يفرحون چاغي خوشحاليږي بما پاسمانه اتو چې دی ور کړی دي چې دیو اتو یو معنا دا اتو چې دیو څه کړی دا کم کارونه چې کړی په هغه باندې ډېر زیات خوشحاليږي په دې باندې خور سړی خوشحاليږي خدا بل اوس خبره خطرناکه ده ويحبون او دای خو خي اي يحمدو چې دیو صفات وکړي شي بما پاسمانه لم يفعلوا چې دی نه دي کړی چې دی نه دي کړی به خوشحاليږي دا مولوی سي خود سي کارونه کوي او دا روز دې نو سي مسکین شي او دغه شي کنه چې او کنه زه خو سي کارونه کوم حالان کې ټک نه کړي نو الله وی فلا تحسبنهم تو ګمان مکو به دې باندې به حفاظت ان د خلاصې دوه مل عذاب د عذاب نه ولهم دې لپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی ولله به د دعوه توحید الله تعالی چې خلاصيږي به دې عقیده به خلاصيږي ولله ملک السماوات الله تعالی بادشاہی د اسمانونو او د زمکو دا والله تعالی علی کل شیء قدیر پر شی باندې قادر دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا یو لصفتونه د مؤمنانو الله تعالی ذکر کوي او دا د آیتونه دي چې نبی رسول الله با سحر را پاتېدلو نو ټولو نه اول به الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور احاديث کې راځي دا دعا به مسوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير او نور دعاګانې به مېني چې کله به را پاتېدلو نو اسمان درته حدیث کې راځي اسمان درته به قتل او دایتونه به ویل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار صار نبی جن دایتونه به شروع کړل او نبی رسول الله سلام د خوم نه را پاتېدل ډېر آداب دي یو پکې دا دي چې نبی رسول الله بکلا را پاتېدل ټولو نه اول به مسواک راخیستلو مسواک به راخیستلو لکه دا او داس نه مخکې به جن د مسواک استعمال ول دا د نبی رسول الله مستقل سنت دي او یو دا چې اسمان درته به قتل دایتونه به ویل ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې ول ارض او د زمکو کې واختلاف الليل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځ کې لآیات نخذ قدرتون د الله تعالی دی اولی الالباب د پاره د خوندانو د عقلونو الذين دا کسان یذکرون الله چې یادی الله تعالی قیاما په ولاړه الله تعالی یادی تسبیح او د غور سره وقعودا او بنا سمانی وعلى جنوبهم په ډډو باندې ډډه والی ملاس یو الله تعالی ذکر کوي الله یادی ويتفکرون او سوچ به کر کوي په خلق السماوات پیدائش د اسمانونو او الارض زمکو ربنا اوي
ربنا یا رب زمونږ ما خلقت هذا باطلا تانه دی پیدا کړی دا زمکه او اسمانونه باطلا به پیدا دا د عبس نه دی پیدا کړی بده کې دی بلکې بده کې چې دین استا حکمتونه چلیږي او بده کې با الس دې لپاره تعالی تعالی پیدا کړی چې ستا حکم کې و چلیږي چې ستا حکم کې څوک نه مانی عبس دین دی پیدا کړی سبحانك پاکی تعالی را الله فقنا عذاب النار من وسات عذاب دور نه د دعاګانی سحر وختي ویل پکار دي ربنا یا رب زمونږ انک من تدخل النار یقینا ته چې څوک داخل کې ورته فقط اخزیت او یقینا تا و شرماو اخو دې رسوا کو یا الله فلا تخزنا منګه مشرمه وما للظالمین ونشتر ظالمانو د پاره من انصار علماء کرام وی چې سورته تحریم تبارك الذين مخکې چې کوم سورته دی پاره کې الله تعالی وی یوم لا یخزي الله النبي والذين امنوا الله تعالی په قیامت ورځ باندې د مؤمنان نشرمي او دا خو خبره معلومه ده چې مؤمنان به امزنه وکي جهنم دزي او دلته وایي چې څوک جهنم ته داخل شو هغه و شرمېدو چې مؤمنان جهنم ته داخل و شرمېدل نو داخله جواب کوي چې داخلي دل یا لمن مداخله جهنم ته معنا په تور هغه سړی و شرمېد جهنم ته چې داخل شو هغه سړی چې هغه همیشه د بار جهنم ته داخل شو او چې هغه د لګي صفای د بار داخل شوی دی نو هغه داغه د بار شرم نه دی بلکې هغه د صفای د بار دی نو یا لمن مداخله په داسې طریقه باندې چې همیشه د بار جهنم ته داخل شو دا ډېر لوی شرم دی او مال ظالمین او نشته د ظالمانو د بار من انصار څوک امدادیان ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي ربنا يا رب زمونږ دعاګانې دي اننا سمعنا یقینا من واوریدل منادیا دی او आवाज کوونکی ینادي چې ما आवाज کول ایمان طرف ته او څه ویل ان امنوا بربکم چې ایمان راوړي په خپل ربانی فامننا یو سړی د دعا आवाज کولو چې الله ایمان راوړي الله موږ ایمان راوړی دی نو ربنا فاغفر لنا یا الله موږ ته بخنه وکي ذنوبنا زموږ د ګناہوں وکفر عنا او لری کې ختم کې زموږ نه سیئاتنا ګناہوں او خطاګان او تکلیفونه زموږه وقنا وتوفنا مع الابرار او وفات کې منګه مال ابرار د نیکانو خلکو سره مانه دا غو سم حساب کچي د نیکانو خلکو سره حساب کچي مرګ را باندې راځي او منګه نوم د نیکانو یا الله د خلکو سم حساب کا ربنا یا الله یا رب زمنګه واتنا را کې منګه ما هغه سو واتنا چې تاسو سواده کړی الله رسول کا په جواب پیغمبرانو باندې ته چې زمنګ کوم وعده کړی دا د جواب پیغمبرانو باندې چې چا ایمان راوړلو نو هغه بچنت تزي ولا تخزنا ومم شرم يوم القيامه دی ورځ قیامت باندې انك لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نه کې د وعده فاستجاب لهم ربهم الله ويسر دې خلق جن دعاګانې قبولو ما فاستجاب لهم الله قبولتیا وکړه الله دې خلق قبولتیا کړي الله تعالی د دې ربهم رب دې ان لا اوزع الله تعالی یقینا زن زيكم عمل عامل عمل دی عمل کوونکی منکم ساسنا من ذکر کنارینه او انثى او زنانه بعضکم من بعض دا بعض احساس د بعضونه پیدا دي الله تعالی زما په نسبت نارینه او زنانه یو شی دی بس تا د یو بل پیدا دي خو فرق صرف بزنه کارونو کې دی الله تعالی هغه فرق ته ما بیان کړی دی چې زنانه حاکمان نشي کېدلی مثلا هغه امامت نشي کولای اذان نشي کولای دغه کارونه نشي کولای نور الله تعالی په عمل کې برابر دي فالذین جهاد درته ترغیب فالذین بسا کسان هاجروا چاغي هجرت کړي او اخرجوا را وسل شوی دي من دیاریم د خپل کورونه او اوزو او تکلیفونه ورکړي شوی دي په سبیل زما بلار کې وقاتلوا او غي جنگیدنی او قتلوا او شهیدان کړي شوی دي لو کفر عنهم خامخ الله تعالی وزو ما بكمل تعالی عنهم داغینا سیئاتهم خطاګان داغي ولو ادخلنهم داخل بكم جنتون تا چې بهيږي میتا د انهار لاندې داغینا ولي ثواب من عند الله دا ثواب او اجر دی د الله طرفنا والله الله تعالی چې عنده دا غسر حسن ثواب خو بهترین ثواب دی کی بدلی د الله په نسبت لا يغرنك تخلب الذين كفروا في البلاد د دنیا نه الله تعالی رغبت چې نو دنیا سم مینا مساته حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام نه صحابي ته پوسو کو د الله پیغمبر د څه کارونه راته وخوا چې خلق امراسا محبت کوي او د الله جل شانو امراسا مینه پیدا شي د الله تعالی محبوب شمه او د خلق امراسا مینه ساتي نبی له صلوات والسلام ته دوی کی ویل ازهد فيما عند الناس يحبك الناس د خلق سره چې کوم سيزونه دي دولتونه دي دغه ته سترګې ځنه باندې سماړه او پلانې خودم روپې غټلې دی او د خود سي کاروبارونه دا مال دومره روپې راکې او په کاردار چې د قران لګي شي راکړي خرچه خو راکولای نه الله تعالی د خلکو چې کم چې دی دغه مبارک شي دغه بس چې د سترګې ماړه او تمته ملره او
ازهد فی الدنیا یحبک الله، بس په دنیا کې د هر څیز نشدن او هغه مینه وسمه ساته، خپل ضرورت بیل شه خو مینه ساتل د دنیا سره هغه مکوا. یحبک الله، بس الله تعالی بس سمینه کوي. د خلکو سره سدي هغه سمینه مساته، او په دنیا کې چې شي ټول بس الله تعالی او د الله تعالی مخلوق بس سمینه پیدا شي. لا یغرنک الله وی دوکنه کی تعالی را تقلب الذین اوریدل دا کسانو کفرو چې کوپری کړه فی البلاد بخرونه کی متاع قلیل دا څلګه پیدا ده، ثم مأواهم بيد دیو زې چې دنو جهنم ده. الله وی دیو لدا زور کوما وبئس المهاد او ډیر بد بستر ده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري بشارت الله وی هغه لیکن هغه کسان اتقوا چې هغه تقوا اختیار کړله. تقوا څه ته ویل کیږي؟ علماء کرام تقوا بس مختصر دا دی چې د جبه حفاظت وکا او د شرمګاه حفاظت وکا، بس د تقوا ویل کیږي. او ځنې علماء کرام وی تقوا دې ته ویل کیږي چې ته الله جل شانو په قران کې چې داسې آیت راځي چې یا ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو ایمان راوړي عمل صالح وکړئ دا وکړئ هغه کارونه کوا، بس دې ته تقوا ویل کیږي. او چې کم کارونه الله تعالی وی مکوا، لکه غیبت مکوا، دروغ مکوا، دا کارونه مکوا، بس دغه نه منشه دې تقوا ویل کیږي. بس ثانه غټ متقی به نشته چې په قران و دې کارونو کې نه کله داسې لږ سوچ وکړ دی چې بده ځکه الله تعالی وی دا کار مکوا، تورې ما کې شته کو نه دی بده کې سوچ، او په دې کې چې معمولی سوچ وکړي الله تعالی به صحیح توفیق ورکړي. نو لکن الذين اتقوا، لیکن هغه کسان چې هغه تقوا اختیار لله او اریدل ربهم د خپل رب نه، لهم دغه لپاره جنتو د تجری چې بهږي من تحت الانهار لاندې داغینه ولی خالدین فيها، همیشه به دی پای کې نزل من عند الله، دا من المسطوب دی د الله طرفنا، نزل من عند الله د الله طرفنا، من المسطوب دی د الله طرفنا چې به من المسطوبي نو هغه مساجبي. وما عند الله واغ چې د الله تعالی په نسبت دی د الله تعالی سره خیرون بهتر دی للابرار د نیکانو لپاره. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الله تعالی وی په اهل کتاب کې ځدن ام خلق شته. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی نور د کسانو چې هغه خلقو بهترین خلقو. وان من اهل الكتاب يقين بعض اهل كتابنا لمن اخذوا يؤمن بالله چې هغه ما صدق الله تعالی باندې وما انزل اليكم چې نازل کې شوی په تاسو باندې. نو اهل کتاب معنا علما چې کوم دي، ځنه وخت ځنه سړی هغه بد شروع کنه په مولانو بل کار نشته، مولانو د شلو کو، نو دا ام بد خبره ده چې ټول مولان یاد یا ځنه سړی وغوي تبلیغین د شلو، ټول تبلیغین او ټول دغه یادول نه دي پکار، بس یو سړی د وران کوي غلط کار کوي، نو ټول چې یادې هغه بد خبره ده چې ټول په ټوله باندې ته یادې. الله تعالی به دې کې چې دنو ځنه خلک خشته دي، لکه د خلکو منځ کې دا یو خبره مشهوره ده، څوک چې دغه کوي کنه لکه زمونږ اکثر مرګري هغه وی لکه چې کله زمونږ مرګري یا څوک دسه دغه ته پوسو کې ځنه وکوي بلارین لا کوژدنه او رشتہ کو کنه او پلانې کې څه یو جنې دا دغه سبق یې مېله دی دغه، او دا اکثر خلک وایي چې دا سبق چې ویل نو دا څه شي بد اخلاق یو دغه نه کوي او د خواخ سره جنگونه کوي پلانې کوي. زه ته مس ځنه وکړه قسم غړغړ دغه کنه او مشران ملګری، نو هغه ته زومه د الله بنده جنکه او زنانه چې دنو هغه علم یې کړه ته چې بد اخلاق او خبره نه مني او قران او دسه کوي کنه اخو دا کې ډېر غیبت خلک کوي. زه ته لړ الفاظو کې اکثر وایم وم ګوره ځنه وکي مولان یا مولا به کنه دسه بد اخلاق او قاری او دغه کنه نو په مولانو کې بد اخلاق او دغه کېدش، نو خلک هم بکشتره لکه خمولان هم شته او بد اخلاق هم شته. دغه شان تبلیغینو کې خلک یې مزنی وکي خلک کړي جمعه راشي کنه نو سړی وږي ټول عمر په تبلیغ کې لګو دوه بهترین خلک، او ځنه وکي ځنه خلک راشي لکه مثلا نشک یا بل ځکه غیر مجبوری کنه او د خلکو ته لک سنه صدقه چې نه نفرت پیدا کیږي. نو دغه شان هر قسمه الله تعالی اهل کتابو کې خلک شته. ومن من اهل الكتاب يقين بعض اهل الكتاب کی لمن اغسو يؤمن بالله چې ما ساتي بل تعالی باندې او ما انزل اليكم چې نازل کې شوی تاسو ته او ما انزل الیه ما چې نازل شوی هغه ته خاشعين الا اخي عجز کوون کې الله د پاره الله نه لیدل کیږي. لا یشترون واغي نغره کوي په الله تعالی باندې ثمنن قليلا پیسې نه کی. اولئک را کسان لهم دغه لپاره اجرهم اجر دی عند ربي بني زرب دی باندې. ان الله یقین الله تعالی سریع الحساب زر حساب ولده الله تعالی بجل حساب کوي او غوېل شي او چې یاد ساروی درال وشلو عمره او یا د فرض مانځه وخت دومره کې الله تعالی چې ټول مخلوق سره حساب کوي. یا ای ولذین امنوا بدی آیت کې چې د ټولي مسلې را مات کوي، توحید دې ک جهاد دې کو رسالت دې هغه ټول کارونه الله تعالی وي دا وکي. یا ای ولذین امنوا یا کسانو چې ایمان امر وړي
نو یو خدای چې امن دی به ایمان راوړي دویم اصبروا صبر کوي او سنت طریقو باندې عمل وکړه دا صبر وکړه وصابروا او یو بل تجدنو د صبر تلقین ورکوي نو دا ام مجاهده ده چې تبل مرګره کلک بس خیر دې بده کې تکلیفونه راځي الله تعالی بلار کې تکلیف راځي دا صبر دی کنه ورابطو تیار کلک وسی انفاق فی سبیل الله کلک اوسېګر رباط د کافرو د مقابله د پاره جنو هغه تیار اوسېدل ورابطو کلک تیار اوسېږي او نور علماء کرام ځنی وایي چې مورچل یو دغه چې هغه مضبوط ساتي او کمی باډری دي هغه د کافرو مقابله کې چې مضبوط ساتي چې ډاډه د باندې راځي واتقوا الله ویرګه د الله تعالی نه لعلکم لپاره تفلحون